موږ دا وایو چې آیا یو مدرسه رجسټرډ نه ده ملحقه نه ده نو او بیا ملحقه شي نو د مدارسو ته د دې څه داسې فواید یعنی خاص کر په ایجوکیشن کې AT TT او قاری په دې پوسټ باندې چې دا سندونه چا سره نه په نائب خطیب برته کېدی شي په اوقافو کې جماعتونو کې خطیب او پیش امام برته کېدی شي یعنی مختلفه محکمې دي په عدالتونو کې دا یو ډېر غټ پروګرس دی او ډېر غټ پروسس دی چې هغه تاسو ته زموږ ناظم اعلی صاحب ډېر په تفصیلي طریقې سره وي دا دواړه چې بیا هایر ایجوکیشن کمیشن ته ویسي نو هغه د میټرک نمبر او امي نمبر دا دواړه جمع کی پلس داغه نه بیا غ ایکوال سرټیفیکیټ هغه ورکینو نو چا پرسنټیج چې په میټرک کې په نمبرو کې کم وي نو د تنظیم المدارس د امي په سبب باندې دغه پرسنټیج مثال 50 دی نو 75 ته ورسي او د 75 په ځای باندې 80 ته ورسي ماشاءالله او خصوصا په صوبه خیبر پختونخوا کې زموږ سره د تنظیم المدارس ملحق مدارس چې 1500 نو په KPK کې تقریبا 57 مراکز امتحانو هغه د طالبات او د طلبه مشترکه و شکر الحمدلله په 2023 کې چې کوم زمونږه اگزامینیشن وشو دا غیر رزلټ هم راغلی دی نو هغه تقریبا 110 مراکز امتحان په KPK کې دنیوي تعلیم نه کړي د دې سره به سمپل BA کې انګلیش او پاک سټډي وای جی نو په دې باندې د MPhil ته داخله کولای شي ماشاءالله چې موږ دا وایو نو څنګه چې زموږ ناظم اعلی صاحب وایي چې داسې مواقع دي چې هغه په حکومتي ادارو کې د دې لپاره سپریټ پوسټونه دي چې هم سره د دوی لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سامعین و حضرات په پروګرام علمی خبرو کې ز قربا صاحبزاده محمد جنت قادری تاسو سره په بیا حاضر خدمت ما شاعر مشرق علامہ اقبال نور الله مرقده یو شعر دی تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے د دې شعر سره د موجوده پروګرام ابتدا او آغاز کو زموږ سره پننی پروګرام کې زموږ ستر ملما ډېر د قدر وړ یقینا چې کو زه دا وایم چې هغوی ته یو لقب د محسن اهل سنت چې یقینا په آل KPK کې د هغوی د مدارسو په سطح باندې یو کردار دی یو رول دی او د هغوی د ژوندۍ اکثر حصہ په دغه تنظیمي امور کې او د دې نه علاوه څومره هم چې مذهبي اکټیویټیز دي پای کې د هغوی د ژوندۍ اکثر حصہ هغه صرف ده او هغوی خدمات اوس هم الحمدلله جاری او ساری ساتي زما مراد د هغوی نه حضرت علامہ مولانا رحمت الله قادری صاحب صوبائی ناظم اعلی تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان خیبر پختونخوا و ناظم اعلی جامعہ سبحانیہ رضویہ درگاہ ملکن و محتمم دارالعلوم کنز الایمان ہریان کوٹ ملاکن دراوی مختصر تعارف تاسو ته مو کو او څنګه ما تاسو ته وی چې په تنظیمي حواله باندې ډېر ګڼ شمېر خدمات لري په دغه حواله باندې موجوده د ډېرو خدماتو سره سره د هغوی چې کوم موجوده تنظیمي ټینور دی نو هغه د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان صوبائی ناظم اعلی په دغه اړه باندې موږ چې د هغوی نه ډېر ګڼ شمېر معلومات چې زموږ خلکو ته د هغې شاید چې پته نه وي نو دا یو مرکه یو معلوماتي مرکه ده شاید چې ډېر څه ستاسو په ذهن کې راشي په دې حواله باندې زه خپل قدردان مېلمه ته پروګرام کې هرکلی یم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا صدق الله مولانا العظیم وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الناس من ينفع الناس اما بعد د ټولو نه اول زه د خپل ګران کشر حضرت علامہ صاحبزاده مفتی محمد جنید قادری صاحب شکریہ ادا کوم چې هغې نن په یو اهمه موضوع باندې زه رابللی یم چې دغه موضوع عوامو او خواصو ته د دې قسمه اهم کارونو نه هم دغه عوام خبردار شي زه تاسو څنګه ډېره مهرباني جزاکم الله
څنګه چې موږ وویل چې تنظیمي لحاظ سره چې داسې ډېر ګڼ شمېر معلومات تاسو زموږ سره شریک کړي نو ډېر سوالات دي خو زموږ به ابتدایي سوال د خپلو حاضرینو د طرف نه او د ناظرینو د طرف نه دا وکړو چې آیا زموږ ډېر خلک د دې نه ناواقفه دي نو په ټول پاکستان کې آیا تنظیمي سطح باندې څومره تنظیمات کار کوي دا تاسو دوی سره شریک تاسو دا ډېر اهم سوال وکړو نو ازبارز دا وکما چې د سن 1982 نه په پاکستان کې 15 تنظیمات یعنی 15 دینی بورډونه رجسٹر شوي دي چې پاغه کې اول نمبر تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان او دویم نمبر وفاق المدارس دیوبند او دریم وفاق المدارس سلفیہ او سلورم وفاق المدارس علی تشی او پنځم رابطه المدارس اسلامیہ پاکستان چې د دې مشترکه یو بورډ دی او دا غي نوم دی اتحاد تنظیمات مدارس د دې اتحاد تنظیمات مدارس یو خپل باډي ده او هغه باډي کې بیا خصوصا دو عہدے په هر تنظیمونو کې اهم وي چې یو صدر وي او بل سیکرټري یعنی ناظم وي نو کله چې هم د اتحاد تنظیمات مدارس دا میټینګ کیږي او دا کمیټي جوړیږي نو دغه اهم عہدې چې دي دا یا د تنظیم المدارس سره یو عہده او یا یو عہده د تنظیم وفاق المدارس دیوبند سره او دا د مخکې په 1982 کې چې کله دا رجسٹر کېدو په وخت کې دا یونیورسيټي ګرانټ کمیشن یا د دوه دغه سره رجسٹرو بیا دغه نه پس وس چې کوم دی دغه نوم د ایچ ای سی یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن دا دغه سره رجسٹر دی ماشاءالله یعنی دا یو داسې مستند او باسند اداري دي چې یعنی داغه باقاعده په تاسو څنګه وي چې داغه باقاعده په نه صرف محض تنظیمي دي بلکې هغه رجسٹر دي او بیا د دوی څنګه وي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره داغه باقاعده وابستګي ده نو جی په دې درمیان کې په دارو کوم چې په موجوده وخت کې نور دینی مدارس بورډونه هم رجسٹر شوي دي چې پاغه کې وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ ده جی دویم نمبر کنز المدارس ته او دغه رنګ نظام المدارس ته وحدت المدارس ته او اتحاد المدارس ته دا نوی یعنی په دې موجوده وخت کې غالبا چې په 2022 کې دا نوی بورډونه هم رجسټر شي دي پوخانی بورډونه 15 او د دې سره غالبا واته نور رجسټر شونه 12 بورډونه په ملک پاکستان ټول کې کار کوي صحیح دی ډېر خوشو جی بل دې کې یو سوال مونږ بلو کو اب هم د دې سره ریلیټډ سوال او د دې سره متعلق سوال بیا غدا چې دا کم څنګه تاسو وی چې نه لس تر 200 پورې تنظیمات الحمدلله کار کوي او دا په هر مت کې کار کوي نو په دې سره کوم دا وایي چې آی او مدرسه رجسټرډ نه ده ملحق نه ده نو او بیا ملحق شي د مدارس تر دې سداسي فواید چې رجسټرډ نه نو سم نقصانات یو رجسټرډ شي یعنی ملحق شي د تنظیمات سره بیا خصوصي تاسو د تنظیم مدارس نمائندګي کوي نو ځان چې په دې اکل تاسو وایي د خپل تنظیم کې دې سره ملحق شي نو څه فائدہ به دا هم میزبان صاحب ډېر خسته سوال وکړو ځکه چې ملحق نه یو مدرسه نو د درې خبرې به دي کې اول نمبر دا چې د ټولو ناول دا خالص د اهل سنت والجماعت تنظیم او بورډ دی جی دویم نمبر دا د اجتماعیت یو علامت ته او ټول مدارس په یو نظم کې راشي او دریم نمبر کم مدارس چې د تنظیم المدارس سره ملحق نه نو هغه مدارس او طلبه به امتحان نشي ورکولای او چې امتحان نشي ورکولای دا امتحانونه په مختلفو درجو کې دي د متوسطین والا تر د عالمیه پورې نو دغه طلبه کرام کم مدارس چې ملحق د تنظیم المدارس سره نوي نو هغه طلبه به دغه امتحان نه محروم پاتې کیږي او چې داغه نه محروم پاتې شي نو احساس کم ترې شکار بشي د تنظیم المدارس سند یافته کس په مختلفو محکمو کې په مختلف جابز باندې هغه لګې دي
بل چې دا تاسو ویل دوی سره دا معلومات هم شریک کړي چې آیا تاسو چې دوی امتحان نشي ورکولی نو په دې کې آیا یو طالب العلم کو امتحانات ورکي او دا مدرسه ملحقه دي نو د دې امتحانات څونه دي او هغه د یعنی د درجو په لحاظ سره آیا اوریدي شي چې دا د میټریک برابر دی د اف ای نو دا هم دوی سره تاسو شریک کړي د درجو په لحاظ سره په تمامو بورډونو کې خو زبر د خپل بورډ تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دا غي ذکر وکم چې کما زموږ طریقې کار را روان دي په مدارسو کې مختلفو طلبا په مختلفو درجو کې امتحان ورکوي اولنۍ درجه هغه ته موږ وایو متوسطه چې هغه د میډل برابر ده دویم نمبر درجه هغه ته موږ امو وایو چې هغه د میټرک برابر ده دریم نمبر هغه ته موږ خاصه درجه چې کوم ده هغه د اف ای برابر ده بل درجه علیه چې هغه زموږ د بی ای برابر ده او علمیه درجه چې کوم ده هغه زموږ د ډبل ام ای یعنی ام ای عربي او ام ای اسلامیات برابر ده هغه ایکولی او په دې کې به یو خصوصي پیغام زدام ورکم د ناظرین ته د سکرین په شیشه باندې چې کوم خلک ګوري هغه ته د تنظیم المدارس خصوصا کم سټوډنټان چې د سکول یعنی میټرک کې کړي وي او دا غي نمبر په میټرک کې کمی وي او دا رنګي په مدرسې کې ریګولر سټوډنټ وي او د مدرسې د امې د درجه نمبر د په میټرک باندې سیوای نو هایر ایجوکیشن کمیشن یعنی ایچ ای سی دا سہولت د بورډونو ته ورکړی دی چې هر یو مدرسې سټوډنټ با د خپل بورډ نه خپل ډی ام سی هغه تصدیق شده کی او د میټرک هغه بعد میټرک متعلقه بورډ نه کا خوا د ایجوکیشن بورډ د چکدری کې د مردانی او د سواتی نو دا دواړه چې بیا هایر ایجوکیشن کمیشن ته ویسي نو هغه د میټرک نمبر او د امې نمبر دا دواړه جمع کی پلس داغه نه بیا غ ایکوال سرټیفیکیټ هغه ورکی نو د چا پرسنټیج چې په میټرک کې په نمبرو کې کم وي نو د تنظیم المدارس د امې په سبب باندې دغه پرسنټیج مثال 50 دی نو 75 ته ورسی او د 75 په ځای باندې 80 ته ورسی ماشاءالله یعنی مطلب دا شو دوی خبرې چې کو یو مدرسه ملحقه نه نو ته دا مشکلات چې دا غي معصومان کم دي ټیک دا غي با صلاحیت هم لري وي کې بځه هم وي خو غي بیا دغه مواقعونه به محروم وي مطلب یو وړو کې دی هغه ټیک دا اوله درجه ویلې دویم ویلې هغه تر اتمه درجه پورې علم زده کړي خو نه خو دا غسر داسې یو سند شته چې هغه بیا ادارو کې قابل قبولی او نن سبا دور هم تعلیمي دور دی نو کو فرض کړه وړو کې فرض کړه چې جاب کول غواړي یا داسې مواقع نو هغه د پاره څنګه چې دوی وی یو ډیګري د ام ای برابر شو او هغه سره د ام ای ډیګري د لاس کراله نو کو بل فرض د په سکولي لحاظ سره وس کمزورتیا هم د مارکس په لحاظ راغلي نو هغه د دغه د وړه ناکامیم پوره کې دي شو بل دا چې هغه داسې پس مواقع را هم شي د جابس په صورت کې د نوکرو په صورت کې ډېر ښه هدو په صورت کې نو هغه دې ترلاسه کولو شي ډېر ښه شو جی په دې کې کوم دا وایي چې داسې ملحقه چې کم د دې د فوایدو نه با خبر دی او په کې پی کې ام ملحق دي نو آیا د دې تاسو سره صدا سي شرشته د حد شته چې څومره پورې ملحق دي مطلب موږ سره د تنظیم المدارس په کل پاکستان کې 18000 مدارس رجسٹر دي او خصوصا په صوبه خیبر پختونخوا کې زموږ سره د تنظیم المدارس ملحق مدارس چې هغه 1500 دي ماشاءالله دا یو ډېر غټ پروګرس دی او ډېر غټ پروسس دی چې هغه تاسو ته زموږ ناظم اعلی صاحب ډېر په تفصیلی طریقې سره وي او دا یقینا د دوی سټرګلز دي او موږ وګورو نو داسې یو وخت هم زموږ نظر کې دی چې د الحاق کمی په مدارسو کې د دوی ایفورټز د دوی کوششونه د دوی مهنت پکې شامل حال دی یقینا د دوی ډېر ته ګدوم کړي او هم تاسو ته ان شاء الله خپل څومره چې دوی کړي دي ان شاء الله هغه باب تاسو ته داسې مختصرا ذکر کی نو په دې کې کو موږ دا وایو او عوام دا ته پوښي چې آیا تاسو کما الحمدلله اوس کما عہده ده او هغه د صوبای ناظم اعلی صاحب ده نو هغه ارچاته تاسو د خدمات او الحمدلله هغه معلومات دي خو زم چې ډېر خلک نه واقف نو آیا په دې شته ټنه ورکی داسې څه کمزوري وي چې هغه الحمدلله تاسو یې کې خپل کوشش وکړو او هغه پرمختګ وکړو هغه رنگ راوړو شکر الحمدلله د 2019 کې زموږ د صوبایي مدارسو الیکشنو شو
او د الله په فضل او کرم سره د یارانو دوستانو استادانو په دعاګانو سره زه په حیثیت د صوبایي ناظم اعلی باندې منتخب شوم. جی هغه وخت پورې زمونږ په KPK کې تقریبا 1000 یا 950 مدارس دا ملحقو. جی دا 2-3 کال کې وسې موجوده 1500 مدارس دي. نو دا زمونږ د کوششونو زمونږ د خدمت وجه ده چې هغه 1500 ته ورسېدو. د دې سره سره ډېر مدارس داسې وو چې هغه غیر فعالو. غیر فعال داسې چې مدارس موجودو الحاق د تنظیم المدارس سره وو، خو دا ترغیب طلباو ته نه ورکوو چې هغې د امتحاناتو کې شامل شي او دا مدرسې فعال شي او هر یو مدرسه د خپلې مدرسې نه امتحانونه سټوډنټان ورکوي. او د دې سره سره کله چې موږ رالو 2019 کې د نظامت د عہده مو سنبال کړه نو په KPK کې تقریبا 57 مراکز امتحانو هغه د طالبات او د طلبا مشترکه. وس شکر الحمدلله په 2023 کې چې کوم زمونږ ایگزامینیشن وشو دا غي رزلټ هم راغلی دی. نو هغه تقریبا 110 مراکز امتحان په KPK کې مقرر کړي دي. 110 نه دغه کاپی ډیفرنس دی د 57 نه 110 پورې کاپی پیګر دی. مطلب دی کې د دوی سټرګل چې مطلب دوی وکړو او خلکو کې هغه شعور را پیدا شو او کسوي شي د دې فائدہ سونه دا خلکو کې سم واغستو. بیا دوی څنګه د الحاق خبره تر د 1500 پورې غالبا دوی ذکر وکړو چې دا یو کاپی اکټیویټیز دي، دا کاپی خدمات دي. نو ان شاء الله العزیز موږ امید لرو چې همدغه شانته به مزید هم تاسو هغه به داسې زموږ د دغه خلکو لپاره خپل خدمات سره انجام کوي. اخري یو څو سوالات بوکو پروګرام به اختتام طرف ته بوزو. هغه دا چې کو دا ویلی شي چې په مدارسو کې اکثر ډېر ښه سبق ویل کېږي خو دا وی چې د نصاب عین مطابق نه. نو په دې کې تاسو پیغام ورکړئ چې آیا پکار د تنظیم المدارس د نصاب د دې مطابق تل پکار دی او کنه د دې فائدہ بس شي. د ټولو ناول خو زما د تمام مدارسو محتممین صاحبانو او ناظمین صاحبانو په خدمت کې درخواست دی چې د تنظیم المدارس نصاب لوستل یعنی هغه پالو کول هغه یقیني کول دا ډیر ضروری دي. او بیا یو تاسو دا سوال مو کو چې د طلباو د لپاره کومه طریقه اپنول پکار دي. د ټولو نه اول خدایات ساتي چې کم طالب علم په کومه درجه کې امتحان ورکړي نو هغه درجه غل مکمل لوستل پکار دي. دویم نمبر هغه با فارم د تنظیم المدارس ډکې بیا به د هغې سره هغه فارم به یا شناختي کارډ هم لګي ورسره فیس جمع کول دي. بیا د هغې لپاره د امتحاني حال مقررول دي او د هغې نظم و ضبط خیال ساتل دي او مکمل نصاب چې کوم دی دا لوستل پکار دي. او د دې سره سره جست ناو به زه دا ووایم څنګه چې د ایجوکیشن بورډز طریقې کار دی د هغې فارم ډکېږي د هغې فارم بیا تصدیق کېږي د هغې سره فیس جمع کېږي. دغه طریقې کار زموږ د تنظیم المدارس دیني دي. صحیح. او بل جی اخر کې یو سوال او بیا به تاسو ان شاء الله یو پیغام زموږ دی کتونکو ته پرېږدئ. هغه دا چې د دې خو تاسو ووایئ چې ګڼ شمېر فواید دي او که یو وړوکی یو طالب العلم د مدرسې نه فارغ شي او هغه سره دا اسناد په لاس کې وي نو داسې کوم شاندارې مواقع دي چې ترلاسه کولی شي او هغه ته پیدا رسېږي. ها د ټولو نه اول هو چې کم خلق د تنظیم المدارس فاضلین شي کله چې رزلټ وځي د تنظیم المدارس نو په دې کې د ټولو نه اول پوزیشن هولډرز وځي. پوزیشن هولډرز ته زمونږ صوبایي حکومت خیبر پختونخوا په درجه عالمیه کې چې کم پوزیشن هولډر پس سیکنډ تھرډ نو پس ته 25,000 روپۍ انعام نقد ورکړي، سیکنډ ته 20,000 روپۍ نقد انعام ورکړي او تھرډ ته 15,000 روپۍ نقد انعام ورکړي. خدا په درجه عالمیه کې اوس زمونږ د صوبایي حکومت سره هم خبرې روانې دي او زمونږ د مرکزي قائدینو سره هم خپل سره په دې کې دا خبرې روانې دي چې دا یوازې د درجه عالمیه لپاره نه بلکې د تمامو درجو لپاره په تمامو درجو کې څوک په متوسطه کې په صوبه کې پوزیشن والی چې هغه ته د انعام ملاوي شي، په عامه کې پوزیشن واخلي هغه ته انعام ملاوي شي، په خاصه کې څوک پوزیشن والی هغه ته انعام ملاوي شي، دغه رنګ په درجه عالیه کې پوزیشن والی هغه ته انعام ملاوي شي. د ټولو نه اولنۍ خبره خدا. دویم نمبر کله چې د تنظیم المدارس
سند یافته شي یعنی درجه علمیه وکي جی نو کچا دنیوي تعلیم نه کړي د دې سره با سمپل بی ای کې انګلیش او پاک سټډي وای جی نو په دې باندې د ایم پل ته داخله کولای شي ماشاءالله جی زم نمبر په مختلفو محکمو کې یعنی خاص کر په ایجوکیشن کې اے ټی 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 او قاری دې پوسټ باندې چې دا سندونه چا سره نو په دې باندې هغه کې دي شي د دې سره په آرمی کې خطیب اعلی او نائب خطیب برته کې دي شي په اوقافو کې په جمعاتونو کې خطیب او پیش امام برته کې دي شي یعنی مختلفه محکمې دي په عدالتونو کې معاون قاضیان برته کې دي شي چې چا سره د سند وي او زمون صوبه کې خو تقریبا 10 دا طریقې کار دي او پنجاب والا به زمون نه پدې کې خو بهتر دي او مون خپل صوبایي حکومت ته دا درخواست هم کوو چې هغه دا مهربانيو کې چې په صوبه کې چې کم پوزیشن هولډرز دي په پنجاب کې هغه ته لیپټاپس ورکړي سټوډنټانو ته په مختلفو درجو کې زمون په صوبه کې خو صرف په درجه عالمیه کې یعنی انعام ورکړي جی جی او په پنجاب کې تمام درجو والا ته لیپټاپ ورکړي نو زمون خپل صوبایي حکومت هم دا درخواست چې بدی صوبه کې هم په مختلفو درجو کې سټوډنټانو ته د لیپټاپ او د نورو مواقع ورکړي دا زموږ تاسو ناظم الله صاحب خبرې اورې دي ډېرې معلوماتي او هغې دې کې یو پیغام حکومتي طور هم پرېښودو چې یعنی څومره هم زموږ صوبایي لیول باندې په کار د دې ته زیاته توجه وکړي شي او دا چونکې په نسبت سره د پنجاب دا ایریا دا سیده چې ډېرو سیزونو محرومه ده نو په دې کې دې طرف ته توجه شو په دې کې زه یو خبره شامل کم بیا اخر کې ان شاء الله خپل پیغام پرې دی پروګرام راغون کو هغه دا چې د دوی د دې خبرو تاسو واورېدې د دې ټولو نچوړ هم دا وروته چې مدارسو کې ډېر کار کیږي او بیا د دې طلباو کرامو باندې د دوی ذهن سازي د دې تربیت کیږي او بیا دا څنګه چې په معاشره کې مونږ یو مدرسې نه یو فارغ التحصیل دی نو هغه دا څنګه چې په زموږ د خلکو سوچ دی یره په معاشره باندې دا یو بوج دی او دا مطلب دا چې په معاشره کې نشي چلے دی دا څنګه بلکې مونږ دا وایو نو څنګه چې زموږ ناظم اعلی صاحب وی چې داسې مواقع دي چې هغه په حکومتي ادارو کې د دې لپاره سپریټ پوسټونه دي چې هم سره د دوی لپاره یعنی کو د خدمت عہده شي نو خو یو عام انسان کو هغه سره هاي کوالیفاید انسان هم دی خو خدمت نشي کولای نه امامت کولی شي نه داسې زګونه دي چې هغه به د اهل مدارسو د پاره وي نو کو پرس کا یو طرف ته مونږ خپل مدارس ملحق کو او دا سیز عام کو او بیا مدارس رجسٹر هم شي او بیا دا یو کار پای کې شروع شي نو دا څنګه چې صرف محض هغه کې په راشي علم راشي بلکې دې سره سره د داسې اهم عہدونه ماوي چې کوم دی پیجاب کې دي شي نو مطلب دا چې په مدارسو کې الحمدلله په حکومتي سطح باندې دا وی سره ډېرخه چې کوم دی کار روان دي زه اخر کې زمونږ ناظم صاحب ته درخواست کوم چې زمونږ عوام او ته یو داسې ټوس په 2 منټه کې پیغام ورکړي او بیا به ان شاء الله لږ پروګرام وو لاول خو د ټولو نزو تمام مدارس او ناظمین او محتممین په خدمت کې دا پیغام پرېږدم چې کم مدارس فعال نه دي چې غیر فعال دي چې هغه فعال کی کم مدارس چې ملحق نه دي هغه په خدمت کې زما درخواست ده چې دا د تنظیم المدارس سره ملحق دي او بل خبره ده چې دا تنظیم المدارس زمونږ د اکابرین اهل سنت یو امانت ده ډېر ستر مشرانو دا تنظیم مدارس جوړ کړي دي او به په دې کې خپل خدمات سرانجام کړي دي نو خصوصا زبا یاد کم چې قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ مندورانی رحمت الله علیه هغه په بنیادی خلقو کې دي دویم نمبر حضرت علامہ استاد العلماء سید احمد کاظمی رحمت الله علیه او دارنګي علامہ مفتی عبدالقیوم هزاروی رحمت الله علیه او دارنګي زمونږ د کې پی کې حضرت علامہ استاد العلماء پیر محمد چشتی رحمت الله علیه او دارنګي زمونږ د کې پی کې بل ستر عالم دین حضرت علامہ حاجی عبدالعظیم رحمت الله علیه چې د تنظیم المدارس صوبایي صدر او هغه ډېر خدمات په دې صوبه کې د تنظیم المدارس ادا کړې دي او بیا بالخصوص موجوده وخت کې
امام المدرسین شیخ القرآن استاد کل حضرت علامہ مولانا فضل سبحان قادری بالکل دامت برکاتهم العالیه دا غیم ډیر خدمات د تنظیم المدارس دا د دیو د خدماتو یو امانت ته زموږ سره او بیا خصوصا زموږ استاد محترم خاص کر زما استاد محترم شیخ القرآن مناظر اهل سنت حضرت علامہ مفتی فضل جمیل رضوی دامت برکاتهم العالیه محتمم جامعہ سبحانیہ رضویہ او سابق صوبائی صدر تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان او موجوده وخت کې زمونږ د تنظیم المدارس صوبائی سرپرست او زمونږ صوبائی قائد دی نو زدا پیغام تمام محتممین او ناظمین ته ورکوما چې دا زمونږ د دې مشرانو امانت ته او دا امانت د دې خیال وساتئ او په دې کې د خپل مدارس شامل کړئ او د دې نه فائدہ واخلئ او په اخره کې بزو په دې شعر باندې اجازت واخلم چې یہی ہے आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए ډیر خجی دا زمونږه صوبای ناظم اعلی جناب حضرت علامہ مولانا رحمت الله قادری صاحب چې د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان موجوده ناظم اعلی دی او بیا زمونږه د اداره جامعه سبحانیه رضویہ درګه ملاکن نظامت هم هغوی سرانجام کوي د سره د یو اداره دارالعلوم کنز الایمان هریان کوټ محتمم او دا وی سرپرست دا وی سره ډیره خستا او خوندوري او معلوماتي خبرو شو یقینا تاسو ډیر څه ذهن کې راغلي او د ډیر څه نه تاسو واقف شوي مې ان شاء الله العزيز هم مزید بداسي د دوی سره په مختلفو ټاپکس باندې او تاسو د مطالبه مطابق په مختلفو موضوعاتو باندې ان شاء الله بیا هم راځو بیا به مثلا ان شاء الله د خپل گفتگو جاری ساتو د سره از قربا صاحب محمد عنایت خادم لرا کی اجازه وما علينا الا البلاغ المبين.